بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو هیوادوالو، محترم خویندورونو، هیلهمندیم چې دغه د ناامیدۍ او مایوسۍ شپې به ژر تر ژره ختمې شي او افغانستان به بیرته د ازادۍ، رفاه او پرمختګ په لور خپل مسیر بدل کړي. زما ټول تمرکز او ژمنه هیوادوالو سره د یو سوله ییز ژوند چې د هغه په چوکاټ کې د وینې تویدل ختم شي او ګران افغانستان ثبات، امنیت او پرمختګ ته ورسیږي و او ده. دا مې لا هم اساسي هدف دی. د تیرو څو ورځو پیښې په ډیر سرعت سره رامنځته شوې. مخکې له دې چې زه له هېواد څخه ووځم، ما په دې کار کوو چې طالبانو سره د همه شموله او نماینده حکومت د جوړېدو په سر مذاکرات وکړو، تر څو د قدرت سوله ییز انتقال ته زمینه مساعده او کابل خوندي وساتل شي او د وینې تویېدو مخنیوی وشي. ګرانو وطنوالو، زه په اماراتو کې یم. غواړم د وروستیو تحولاتو په اړه لنډ مسایل درسره شریک کړم. د تیرې یکشنبې په ورځ ما په خپل کاري دفتر کې عادي ورځنی تقسیم اوقات تعقیبولم. ماسپښین زه دفاع وزارت ته روان وم تر څو د کابل ښار د نظم لپاره سوق او ادارې ته لاړ شم. ناڅاپه زما د فزیکي امنیت مسئولین د دې لپاره راغلل چې یوه لویه توطیه شنډه کړي. زه یې له ساحې وویستم. سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه، خو دوی د ارګ د دروازو شاوخوا ځای پر ځای شوي ول او زموږ امنیتي مسؤلینو د امنیت ټینګښت توان له لاسه ورکړی. دغه توطیې دوه برخې درلودې. اول، یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل می بودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمی بینند. مسئولیتی که به دوش من گذاشته می شد این بود که به خاطر قدرت کابل ویران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود. دوم، دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبانهای کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار ځړول شوی وای او یوه لویه شرمناکه تاریخي فاجعه به بیا تکرار شوی وای. تاسو ته معلوم دی زه د عزتمن مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سوی، اما د افغانستان بېعزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په حقارت زوړندېدلو مخنیوی وشي. آیا د دوی مقاماتو بار بار نه ویلي چې د افغانستان د ولسمشر سر غواړي؟ دا خبرې ډېر جزئیات لري او تفصیل به یې ډېر ژر تاسې ټولو سره شریک کړم. هغو خلکو ته چې قضاوت یې کړی چې ګڼې ما افغانستان خرڅ کړی او تښتېدلی یم، دوی ته مې پیام دا دی: تر هغو مو چې د فاجعې د عمق په هکله مستند معلومات نه وي اورېدلي، قضاوت مو پرېږدئ. ملا عمر له کابل او قندار نه ووت، امیر عبدالرحمن خان هم ووت او نور مشران لکه امیر شلی خان، دوست محمد خان او نور مشران د موږ
وتلی وو او دوم مرحله ته بیا راغلل خپل د وطن خدمت وکړ. هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهورتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خویش فرار کرد باور نکنید. من به گونه‌ای از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی‌هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوت‌هایم را بپوشم. بزرگترین سرمایه زندگیم که کتاب‌ها و صدها کتابچه یادداشت و لپتاپ شخصیم بود که تمام دار و ندار معنوی زندگیم را تشکیل میداد، نتوانستم با خود بگیرم. تمام اینها که جز اسرار دولتی و محرم هستند متاسفانه به دست دیگران افتادند. من هیچ گونه بحث را برای ترک کردن افغانستان با قدرت‌های بین‌المللی مقیم افغانستان نداشتم و این حادثه دفعتاً و تحت فشار همکاران امنیتی ما بود. من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جوره چپلی مجبور به ترک وطن شدم. جزئیات را بعدا انشالله همراهتان شریک میکنم. په دې ورځو کې زما د شخصیت وژنې او د اعتبار د له منځه وړلو لپاره ډېرې هڅې وشوې او حتی داسې بې بنیاده او کاذب تورونه ولګول شول چې پیسې انتقال شوي دي. دغه تورونه په مکمله توګه بې اساسه دروغ او له واقعیت څخه لرې دي او په کلکه یې ردوم. موږ کوربه هېواد ته تش لاسونه راخلو د دوی له ګمرکاتو نه پوښتنه وکړي. د تېرو څو ورځو پیښو وښوده چې افغانان سوله غواړي، د کابل ساتنه او په دغه ښار کې د پراخې ګډوډۍ څخه مخنیوی وشو چې دا د الله تعالی لوی احسان دی. زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس د ډاکټر صاحب عبدالله او پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي. زه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مشکور یم او پر هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې. اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبري سیاسي ناکامي وه، هم د حکومت د رهبري سیاسي ناکامي وه او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي وه. دا ناکامي د سولې پروسه وه چې د جنگ په بهیر بدل شو او سره له دې چې بار بارم د ټرمپ په ادارې کې دا پیشګویي کړې وه چې باید سوله د افغانانو د تجربې او بین‌المللي معیارونو په اساس وسي. هغه ونه شوه. زه یو ځل بیا د خپلو ټولو امنیتي ځواکونو د سرښندنو څخه مننه کوم. په دوی ویاړم او افتخار پرې کوم. در آخر برایتان یک پیام مهم دارم. من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم و به تلاش‌هایم برای تأمین عدالت، حاکمیت افغانها بر کشورمان و اعاده ارزش‌ها و دستاوردهای واقعی اسلامی و ملی مردم افغانستان با هم مبارزه کنیم. تشکر از همه کسانی که پیام‌های دلجویی و احوالپرسی را از داخل و خارج از وطن برایم فرستادند. زنده باد افغانستان، تل دی افغانستان، yaşasın Afganistan.